ترجمه او تفسیر بیانېږي نو هم ورته غوږ کېږده، الله به در باندې رحم کوي. دغه شان د پیغمبر علیه السلام ښکلي احادیث مبارک چې کوم ځای بیانېږي نو هغې ته م غوږ کېږده، الله به رحم کوي. قرآن پاک د الله خبرې دي او دا حدیث مبارک هم د الله خبرې دي. او فرق پکې دومره دی چې د قرآن پاک الفاظ او معنی دواړه د الله د طرف نه نازل شوي دي او د دې تلاوت په مانځه کې کېږي. د قرآن تلاوت مانځه کې کېږي، دا وحی جلی ده. او حدیث مبارک د دې د معنا او مضمون د الله د طرف نه د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې واچولی شو. نو الفاظ ولا پیغمبر علیه السلام خپل ویل خبرې د الله دي، خو الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې دي. او پیغمبر علیه السلام د ځان نه خبره نه کوي، د خپل خواهش نه خبره نه کوي، هغه خبره کوي کوم چې ورته الله وحی کوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو حدیث مبارک هم په وحی سره پیغمبر علیه السلام ته ورکړل شوي دي او دې ته وحی خفي وایي. په مانځه کې حدیث مبارک تلاوت نه کېږي، د قرآن تلاوت به کېږي. نو قرآن ته م غوږ کېږده او حدیث مبارک چې کوم مجلس کې ویلي شي هغې ته م غوږ کېږده. دغه شان فقها مجتهدین چې کومې مسلې بیانوي نو هغې ته م غوږ کېږده. دنیا کې څلور لوی لوی عالمان تیر شوي دي. یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، د دنیا 80 کروڑه مسلمانان د امام صاحب مقلدین دي. دویم امام شافعی رحمت الله علیه دی، 25 کروڑ مسلمانان د مقلدین دي. دریم امام مالک رحمت الله علیه 20 کروڑ د هغه مقلدین. او څلورم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نو 15 کروڑه د مقلدین شو. نو دا یو عرب او 13 کروڑه د څلورو امامانو پسې روان دي او دوی ته په شریک وایي اهل سنت والجماعت. او دا شمیر پخوانی دی. 2017 کې نوې مردم شماری چې وشوله نو د مسلمانانو شمیر د دوچن نه زیات شو. مخکې یو عرب 13 کروڑه اوس 2 ارب 80 کروڑه مسلمانان 2017 کې دنیا کې دي. اوس به نور هم زیات شوي وي. او دا ټول د څلورو امامانو پسې روان دي. او دا څلور واړه امامان وایي که زموږ د طرف نه تاسو ته یو مسله درغله او د قرآن نه مخالفه وه یا د حدیث نه مخالفه وه نو مې منه. نو دې نه معلومیږي چې د دې څلورو واړو امامانو مسلې د قرآن او د حدیث نه راوتلي دي. نو د دوی دې مسلو ته غوږ کېږده، الله به در باندې رحم وکړي.